څه سرسایه کومه مقرره شوې ده 280 روپۍ دا مو یوه کس ته ورکوو که دوو درو ته ورکوی شو لکه یوه سرسایه مو 2-3 ځایه تقسیموی شو که نه او ورسره نبي کریم صلی الله علیه وسلم بیا دا هم فرمایي چې په دې ځان خبر کو چې هغه غافله زړه او بې پروا زړه هغه نه وتل یې شوې دعا غوښتل یې شوې دعا الله نه قبلوي. زما محترمو مسلمانانو وروڼو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد مبارک دی چې دا دعا چې کومه دی دغه حقیقي عبادت دی او په بل روایت کې راځي چې دا دعا چې کومه دی دا د ټولو عبادتونو والا مغز دی اصلي بنیاد دی خلاصه دی. اوس دې دعا ته دا دوره لویه خبره دې دپاره والې شوې هغه وجه دا دی چې دا دعا یو داسې شی دی چې کله انسان محتاج شي ضرورتمند شي نو هغه بیا د دنیا ته څومره هم مخلوقات دي الله نه علاوه هغه نه خپله رشته کاټ کړي الله ته لاس نسي خپل فریاد الله نه کوي خپله غوښته الله نه کوي خپل مشکلات الله ته مخامخ کوي او دغه عادت چې کوم دی د الله ته هرې خبرې کې ځان مخکې کول هغه نه غوښته کول دغه اصلي توحید دی. دینه دا معلومیږي چې دا بنده صرف د الله محتاج ځان ګڼي او چې کله یو انسان د الله محتاج ځان ګڼي نو دغه بیا صحیح عبادت دی. که یو سړی عبادت کوي خو بیا الله نه غوښته نه کوي نو د دې خبرې بیا مقصد دا جوړېږي چې دا بنده عبادتونه کوي خو الله ته ځان محتاج نه بولي دا بنده ذکر او اذکار کوي خو الله ته ځان محتاج نه بولي چې کله هم تکلیف کې ګیر شي مشکلات ور باندې راشي الله نه غوښته نه کوي نو د دوی بیا دا عبادت چې کوم دی هغه نیمګړی ځکه دې دعا ته صحیح عبادت نه ویلی شي. نو دغه روژې میاشتې لکه څنګه نور عبادات نور کې کوو نو پکار دا دی چې موږ د روژې مبارکې میاشتې کې د دعا اهتمام هم وکړو الله نه د وخت اهتمام خاص کر په 2 وختونو کې چې کله روژه ماتېږي هغه ټیم کې او چې کله د شپې اخري حصه شي چې پرشمه دی هغه ټیم کې هغه وجه دا دی د روژې په اخري حصے کې الله رب العزت اخري د دنیا اسمانونو ته راکوز شي او دا اواز کوي چې څوک شته مانه دعا وغواړي چې دغه زه د هغه دعا قبوله کړم نو الله په خپله باندې دغه مطالبه کوي وخته کوي نو هغه ټیم کې بیا الله نه دعا کوو انشاءالله الله به دعا ضرور قبلوي خو د دعا قبلېدلو لپاره یو څو شرطونه دي. اکثر انسانان مو تاسو دعاګانې غواړو خو نه قبلېږي نو ولې نه قبلېږي دې خبرو نه بعد به تاسو ته سوچ در شي چې دا وجه څه دی زموږ دعاګانې قبلېږي نه هغه دپاره اولینی شرط دا دی چې کله مو دعا شروع کوو الله نه یې غواړو نو د الله والا تعریفي نامې د الله ذات تعریف به کوو چې الله ته ډېر رحیم ذات یې ته ډېر بخښونکی ذات یې ته د تکلیفونو ختموونکی ذات یې ته نعمتونو ورکوونکی ذات یې د هغه ذات تعریف پکې د دعا شروع کېدلو نه مخکې او بیا به ورپسې د هغه ذات الله والا کوم حبیب دی ملګری دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه باندې به درود ستایي ځکه دا د الله ملګری دی و د دنیا اصول هم دا دي چې کله موږ دنیا کې چا باندې خپل کار پوره کوو نو هغه باندې بیا موږ ځان لږ رانږدې کړو تعریف ورنه کوو صفتونه ورنه شروع کړو چې د کومه مطالبه زه ورته مخکې کوم دا ویله ومني چې انسان دپاره دا کوو نو هغه ذات زموږ باندې ډېر احسانونه دي الله نو هغه دپاره د هغه تعریفونه خو خود کوو. بیا ورپسې دویم شی چې کله ته دعا کې تا به د الله ذات باندې دا اعتماد وي و یقین وي د دعا زه الله نه غواړم ما یقین دي زه دعا به الله قبلوي. دریم شرط چې کله تا دعا الله باندې د الله تعریف ته وکړ درود شریف ته ویلو او یقین دم په الله باندې شته خو دریم څلورم شرط سره دریم شرط دا دی چې د تا دعا کې به د تا ذهن زړه حاضر وي تا به خپل ځان الله سره مخامخ ودرولی وي دوره توجه سره به دعا غواړي دا نه چې نسونه د الله ته نستي دي تعریف دم الله والا وکړ اعتماد دم په الله شته دی خو لسونه د نستي دي او سوچونه کې لګي د دنیا مسئلې ورته حل کوي په خولې باندې څه یې پته درته نه لګېږي او ورسره عاجزي به وي دعا غوښتلو کې دا هم لازمي دی. په روایت کې راځي چې الله خپل بنده سره د 80 میندو نه زیات محبت کوي نو موږ تاسو کله څه کسو کنه
چې کله مشوق خپلې مور نه مطالبه پوره کول وغواړي که نه څه مطالبه ورنه پوره کړي نو بیا هغه مشوق ته ژړا نه ورځي خو په زور یې ځان ژړا باندې شروع کړي فریادونه شروع کړي ته به یې که ژاړي امور باندې رحم وشي چې یاره هغه بچي ته ورکړه نو موږ ته به استاد یلو چې که تا ته ژړا نه درځي که نه زړه دې سخت دی نو همداسې د ژړا والا شکل جوړ کړه الله ته نو الله په تا باندې بیا هم رحم کړي دعا به الله قبلوي خو بله خبره دعا مو وغواړو یو متې دوه متې بیا یې پرېږدو څلورم شرط ورسره دام دی چې دعا به پرېږدې نه مسلسل به یې غواړې بار بار به الله نه غواړې د الله ذات ته متوجه کړې ځان طرف ته او آخري اهم شرط دا دی چې د موږ په خېټو کې به حرام نه وي پراته که دا ټول شرطونه د پوره کړي وي حرام پراته دي دعا خو خود نه قبلېږي چې د کوم عبادتونه موږ کوم د دې قبلېدلو تمام بیا مه کوو نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې داسې طریقې سره الله نه دعا وغواړو چې د تا دا یقین وي چې الله به د ما دا دعا قبلي او ورسره نبي کریم صلی الله علیه وسلم بیا دا هم فرمایي چې په دې ځان خبر کو چې هغه غافله زړه او بې پروا زړه هغه نه وتلې شوې دعا غوښتلې شوې دعا الله نه قبلوي څنداسې د لاسونه اوچت کړي دي اوس په مخ یې د تېرې مخ ته هم نه رسېږي دومره د جلدي وي الله نه غواړي دا ګپ خبره دی بنده ته مو داسې طریقې سره سوال نه کوو لکه څنګه مو الله ته سوالونه نن سبا شروع کړي دي یو رواج شکل سره دعا کوو بل روایت کې راځي څو پورې چې د بنده د قطع رحمي والا او د ګناه والا دعا الله نه دی کړې او ورسره جلدبازي نه کوي نو بیا دعا قبلېږي صحابه ورته وکړي یا رسول الله جلدبازي څه مطلب څنګه جلدبازي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې لکه یو سړی دی هغه دعاګانې غواړي یوه ورځ دوې ورځې بیا دې زړه کې دا خبره راشي چې زه بار بار دعا الله نه غواړم ډېر سوالونه مو وکړو ستړی شوم نو دې کې دا بنده بیا الله نه مایوسه شي دعا غوښتل پرېږدي نو بیا الله د داسې بنده والا دعا نه کوي نو دغو یو څو خبرو خیال وساتو انشاءالله موږ تاسو ټولو والا دعاګانې به الله قبلوي دوی درې اهم مسلې دي یوه مسله پرون چا تپوس وکړ چې سرسایه کومه مقرره شوې ده 280 روپۍ دا مو یوه کس ته ورکوو که دوه درو ته ورکوی شو لکه یوه سرسایه مو 2 درې ځای تقسیموی شو که نه نو یوه سرسایه 2 درې ځای 4 ځای 15 ځای هم تقسیموی شي 280 روپۍ 5 کسانو باندې تقسیم کا خو بهتره دا دی چې یوه کس ته یې ورکړې ځکه چې 280 روپۍ چې 60 ځای ماتې راماتې کړي نو یوه کار عمر باندې نه کېږي خو جایز دی که چا یو څو ځایونو باندې تقسیم کړي دویمه مسله مسافرانو دپاره دې ځای کې څه مسافران په چټي باندې راغلي دي ناست دي او د چا خپلوال ده دي هغو دپاره هم دا خصوصي مسله دی چې کله دا تېر کال نه بل کال دا مسله مو بیان کړه ډېر زیات شور و ځکه چې تکلیف کې شو غریبان ته د 3 روپۍ زیاتې خرج کېدې خو مسله دی موږ یې بیانوو کوم مسافران په بار ملک کې دي چې کوم ملک کې هم دي او شرط دا دی چې هغه د وړوکې اختر مغزې کې تېرول غواړي نو هغه باندې خپله سرسایه او د هغه نابالغه بچو سرسایه چې هغه داسې پاکستان کې دي که هغه سره غزې کې وسیږي نو هغه به د هغه ملک نرخ مطابق سرسایه وباسي اوس هغه نرخ دې پیسې مغزې کې چا ته ورکولې که دې کې چا ته اجازت ورکول چې ماله دومره دره پیسې جوړېږي هغه ملک حساب سره دې کې ادا کا دواړو صورتونو کې ادا کولی شي درېیمه مسله اوس مو نه چا تپوس وکړ چې یوه زنانه دی هغه باندې د میاشتې خپل بیماری راغلو اوس بیماري ټیم کې آیا هغې زنانه د لاسه خوراک کولی شي که نه هغه کوم خدمت کې پخلی کې اوبو ته به لاس وراوړي اوبه به څښي هغه تاسو خوړی شو استعمالوی شو که نه نو دا بالکل استعمالوی شي او د هغه خدمت کوم خدمت هغې زنانه کړی دی هغه خدمت کې څه خرابۍ نه رسي حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې کله به ما باندې بیماری راغله حتی چې ما اوبه کومې جام نه اوبه وڅښلی هغه جام نه به نبي کریم صلی الله علیه وسلم اوبه څښلې نو دې کې څه بده خبره نشته دی الله دې تاسو ټولو ته په دې خبره